سل پیرې ویلو سره به الله رب العزت تاسو د دنیا او د آخرت د فتنو نه هم وساتي. ورسره د درې قسمه د خطرناکو مرګونو نه د اوچت ځای نه راپرېوتل، د غر نه مثال یا د اکسیډنټ چې څومره خطرناک مرګونه یې دی نه. دویم ورپسې د اوبو د مرګ نه چې تاسو به اوبه نه ډوبئ، الله رب العزت به تاسو ته داسې مرګ نه درکوي چې په هغې سره به تاسو اوبه ډوب کړي. دریم تاسو به د اور د مرګ نه الله به تاسو سوځوي نه، د اور د مرګ نه به الله تاسو حفاظت وکړي. د دې آیات مبارکه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو مسلمانانو ورونو، نن درته یو داسې وړوکې آیات مبارکه ښیمه چې د هغې په باره کې یو صحابي فرمایي د دغې آیات مبارکه په باره کې چې څوک د آیات روزانه سل ځلوي نو الله رب العزت به د دنیا او آخرت د تمامو فتنو نه په امان کې وساتي. آیات ډېر مختصر دی خو برکات ډېر زیات دي. د دنیا او د آخرت د ټولو فتنو نه به الله رب العزت په امن و امان کې وساتي. دویم غټ فضیلت چې دی چې د کم کس د آیات مبارکه روزانه تقریبا 100 مرتبه وی، 100 مرتبه د ورځې دی وی، نو الله رب العزت به د خطرناک مرګ نه وساتي چې هغه په درې قسمه دی. یو به د اوچت ځای نه د راپرېوتو دی نه به الله امان وکړي، لکه مثال د چت نه راپرېوتل شو یا د غر نه یا نور داسې اوچت ځایونه راپرېوتل، د دې نه به الله رب العزت په امان کې وساتي. دویم د اور د مرګ نه الله رب العزت به د اور د مرګ نه وساتي چې دی پکې وسوځېږي. یقینا دا درې مرګونه چې دي دا ډېر سخت دي، یو د اوبو مرګ، یو د اور، او یو ورپسې د اوچت ځای نه د راپرېوتو یا مثال اکسیډنټ یا دغسې نور چې کوم خطرناک مرګونه دي، د دې نه به الله رب العزت په امان کې وساتي. یو د اوبو د مرګ نه دی به اوبه نه ډوبئ انشاءالله، الله به درته داسې مرګ نه ورکوي. د دې آیات مبارکه د برکت د وجې نه الله به دی په اوبو کې نه ډوبئ، داسې مرګ به الله نه ورکوي، د دې نه به الله ساتي. دویم به دی په اور کې نه سوځي، د اور مرګ نه به الله ساتي. او ورپسې دریم دی به د اوچت ځای نه راپرېوځي، د اکسیډنټ وغیره دغسې د دغې مرګونو نه به الله ساتي. نو آیات مبارکه ډېر اسان دی، زه تاسو څخه ښیم، خپل هم پې عمل شروع کوئ او د نورو ملګرو سره هم ضرور شیر کوئ، نورو مسلمانانو ته یې مر ورسوئ چې هغې هم په دغې باندې عمل شروع کړي. آیات مبارکه ډېر اسان دی، حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل. که چاته مشکل وي انشاءالله زه به ورسره په کمنټ کې یا په ډسکرپشن کې به زه تاسو سره شیر کړم انشاءالله. حسبنا الله ونعم الوکیل دا آیات مبارکه روزانه به 100 مرتبه وایي، 100 پیرې به دا وایي. 100 پیرې ویلو سره به الله رب العزت تاسو د دنیا او د آخرت د فتنو نه هم وساتي. ورسره د درې قسمه د خطرناکو مرګونو نه د اوچت ځای نه راپرېوتل، د غر نه مثال یا د اکسیډنټ چې څومره خطرناک مرګونه یې دی نه. دویم ورپسې د اوبو د مرګ نه چې تاسو به اوبه نه ډوبئ، الله رب العزت به تاسو ته داسې مرګ نه درکوي چې په هغې سره به تاسو اوبه ډوب کړي. دریم تاسو به د اور د مرګ نه الله به تاسو سوځوي نه، د اور د مرګ نه به الله تاسو حفاظت وکړي د دې آیات مبارکه په برکت سره. نو ټول خپل هم پې عمل وکړئ او نور ملګرو سره